बादशाह हुसैन सलाम दरावल मजलूम ताने नस्तुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सामीन मोहतरम मरहूम इसाले सवाब जनाज़े मजलिस के मरहूम इसरी खान हर तरह के इंसान हो इमाम बारगाह हुसैन दीदार के खिदमत करे दे जरवानी वे सफयानी की खिदमतों में खड़ी दी और ताशुशन ज़ाकिर रब्बाउली की चाय शुक्ने में खुदाई दटोरुश्ता है और रना सिवा तरंगे मुख्तलों अमवातो जनाजा को मातम को इंशाअल्लाह दसे मातम बको और दसे ब जनाजा की अंदर से व फातिहा सामीन मुहतरम मार्ग हक दे हर चाल बारा दे इकेचो कैद निष्ठाचो बच्ची दपारा मार्गष्टा बुढ़ा दपारा मष्टा खजे दपारा मष्टा नरीना दपारा मष्टा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बीमार बमरी जोड़ बमरी वतन के मार्ग में मुसाफिर के मार्गष्टा मार्ग हर चाल दपारा दे चाचे तनिका पूरा शोला आगज़ाई के इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। कल अजल राशि पुंज की राशि न यो सेकंड मख्की की न वरस्ता की परवरदिगार की अगर टाइम से कुम निकले शोए दे परवरदिगार तरफना हर इंसान द पर पल मर्ग निकले शोए दे शायद कलम अगर टाइम पूरा शो अगर टाइम के बना रूह कब्ज की मर्ग ज़ैका बोलता मिलवी मर्ग ज़ैका अमल सरदी अमल खबी मर्ग खैस्तावी अमल बदवी मर्ग सख्तवी या इवा जुनाजुकुम
کومه جنازه تاسو مخکې د مرحوم د دې هیڅ عمل نه نه یو خبر سوی یو عمل نه هغه خیر مو نماز جنازه کې یو اللهم إنا هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به پروردگار دتا بندا زوی دتا بندگان و اولاد دامو درستول یا وجزیو اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا پروردگار مودتی عمل نیو خبر سوای د خیر نه دا خیر څه شی دی خیر سکلا قدیر خوم کې د مولا د ولایت اعلان کیده نو ولا مخ کې تاریخي څو بلال حبشي بزرگوار د پیغمبر یې اعلان یو لکھ څلور زرو اصحابو اجتماع دی ډېر لوی خلک راجمعي ته دې خلکو کې وګرځېږه شاید باندې دا اعلان وکړه حي على خير العمل خیر العمل ته راشو حي على یعنې راشو خیر العمل خیر عمل لپاره راشو خیر عمل څه شی دی دا د ولایت اعلان دا د امامت اقرار خیر العمل خلق اذان وغلره باندې مقصد وغلره سدینا بیا هغه واقعیا یاد ترسي ترغبي ایک دې وجنه دا وغلره وایلا در پیغمبر زمانه کې اذان کې موجود اذان کې دا شامل شوی خیر ټول بهترین عمل څه شی دی د مولا علی ولایت امامت اقرار توجه مشته قربان نو دې کې جنازه کې موږ اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا پروردگار دې بندا مو هیڅ شي نه یو خبر دې عمل نه یو خبر الا خيرا سوای خیرنا سدين خبر علي بيان علي امامت اقرار کړو دې خبر وان تعلم به منا تر منځ خبرې دې پټو عملونه خبرې سرګانو خبرې هم صرف یو عملنا خبرې څنګه دې د علي ولایت اقرار کول نو مرحوم دیشینا خبر یو څدی اهل بیت در کې خدمت کړو ضرور ورکل مولا ماتګاری کړو نن ته حق دې چې دې خلکو جنازه او دې تجهیز تکفین څو کمره غلې دې مولا د ټول ولایتونو کرام رحمت کا مولا دې غریب جنازه مولا تموت تو آخرت خیسا صلوات محمد दुनिया के सब गरीब न गरीब इंसान मर्शी तसो जगीरा को बोलू जनाजा काट बने पलंग बने कारो बच्चे रेशी और जनाजा तसो के दे दाइयो इबारत या गरीब न गरीब इंसान भी अलग कफन बंदोबस्त की गफल चोकी नबी खात चांदाओ की ओर बदल गफल ग्यारह और तवसल में की कान और बांधे वाशे
ورکاو کاندي خبرو په څلورو سمو جنازه دي عزت سره یوړل شي قبر کې دي دفن کړي او قبر ورته جوړ شي. دا دستور دی. دنیا کې غریب نه غریب انسانان بې کفنه بې وصله بې کفنه بې قبره نه وي. خو ارمان د زهرا زوی حسین دی. څلور ورځې ظالمانو خپلې نجسې تانې دفن کړلې. هغه پاکې تانې چوک چوک تانې درې ورځې درې شپې کربلا کار مورې باندې کړلې. کفن خو چا خپل ورنه کړ. چې هغه کوم کمیس زوړ کمیس یې اچولی و بادشاه د کربلا غږ ونایو. الله اکبر. ارمان د حسین دی. عزادارو بس ذکر د برا یو مقام تر رسام سکلا بادشاہ د کربلا آخری ذوالجنان خوشور کو مقام زهار یو کتاب دی. هغه یې څه رسېږي وزیرو تامین ټایم آلو. دې ټایم کې بادشاہ د کربلا خوشور دی. عزادارو سکلا بادشاہ د کربلا سجده ولګوله. دیکي د بادشاہ د کربلا شهادت وشو. ظالمان لګیا دي اصلي د خلاصوي کمربند د خلاصوي. ټوله ورځې جنګونه کړي وو ستړي وو ملونان و شهید څه آرام به وکړو. دې کې عمر صاحب حکم یې کړ معافي غواړم عاشقانو ملنګانو ټولو نه ډېر ادب سره څو ټکي واوره. ورته یې ای اسپیانو ملیې ورانه خلاصوو. ورته یې چې ای عمر صاحب کربلا کې څوره حسین سره یارانو ټول مشاهدان کو هیڅ حکم پاتې نه شو. اوس مې څه غواړې؟ ورته یې چې نه داسې و خو زه ډېر اشاره ورکوم ته خپله دماغ ځای ته بوځه. ورته یې چې لاړ شو د حسین وړو یتیمانو لږ خیال وساتو. د حسین وړو یتیمانو فکر وکړو چې هغه څه حالات کې دي. زه اشاره کوم خو چې دا ټکې کله خیمهګاه کې د علي قدردانې لور واورېده غږ یې وکړل او د حرام بیبیانو چا سره څه وي هغه وغورځوو. ظالم روان دی ډېر بې حیا دی. عزادارو ټولو بیبیانو خپل خپل زیورات وغورځولو. حمید بن مسلم نوي کې ما یوه بیبي ولیده. یوه ګاډه ورسره وه هغه یې وغورځوله. یو ظالم را منډه وکړله ډېر ورته خوشحال شي څه وخندېده. خو څه کله یې ګاډه خلاصه کړه وژړېده وژړېده. حمید یې مې پوښتنه وکړه ای ظالمه ور وخندېدې خوشحال شوې اوس ولې وژړېدلی؟ ویلو ما ویلو څه پکې به سره زار وي زه ځکه خوشحال شولم. خو جانم د ځکه چې کله ما خلاصه کړه ټکي یې وړوکی خط دی. ویلو څه سور خط دی. حمید یې راوي دی مستر کې غړولې کله ظالمانو خیمو باندې حمله وکړله. خیمو ته کله قیامت نږدې شولو اشاره کوم. الله اکبر. مستر کې وغړولې یوه څلورو کالو بیبي دی. خیمو یې باندې مګې ویلي لمنې پورې قیامت تړلی دی. ماویلو چې لاړ شم چې د قیامت ورنه لرې کړم. زه اس باندې سوچ شوم کله مخ ته ودرېدله. وړې بیبي ویل لاسونه
تکلیف لري کا چکل ما تکلیف لري هندوستانو حمید یای مطلب شیخا یو بل کی ورسو کړو څه دې علماء د نجف لري وخا ولو څه کړو نجف دې ولو شیخا زعلی دروانه بابا علی دې والي تخبر خبره کوا ظالمانو په خدمت حمله کړه فریاد وکړه حسین او مظلوم حسین کله خلیواو ay mama shara wa salima sawariya ya mama shara wa salima sawariya ya mama shara wa salima sawariya
फरियाद या हुसैन يا بيبي ويا